نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مالا یو آډیو چا په واتس اپ باندې پتروه لګلې ده چې هغې کې د بریلیانو نظام الدین سرکاني ډله په حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوي صاحب رحمه الله باندې معاذ الله نقل کفر نباشت ختم نبوت انکار الزام لګي. اولا خبره خدا غدا چې د مناظر اسلام مولانا مفتی ندیم صاحب محمودي مدد الله علی سره چې کله د نظام الدین سرکاني ډلې مناظره وه نو هغې کې دو سیپیانو ته مرتدین وویلو. او سیپیان را پورته شو سرکاني د حرام نطفه حرام و مرتد و ذریات دین منکر وي. نو خبره دا غله چې د نظام الدین سرکاني بما د ګروپ د ډله خپله د بریلیان یو ډېر غټ جماعت طرف نه مرتد ګمراه او د اسلام نه خارج ده. او سیپیان هغه خلک دي د متفقه طور پر بریلیان د سیپیان په خپلو کې ګډي دا صرف د سرکاني او د پیر محمد چشتي جګړه ده. دوی سره په ذاتیاتو باندې څوک د مسلک نه خارج کېږي، په ذاتیاتو باندې څوک د قوم نه خارج کېږي. زه چیلنج ورکړم نظام الدین سرکاني بمای د ټبر ته چې یو ته د متفقه فتوا د خپل مسلک وښیه چې جماعت سیفیه د مسلک بریع ته خارجه ده. په دې مقابلې کې ما پورا یو مضمون ده چې هغه به ترجمان احناف کی شایع ده چې سیفی بریلوی ہیں. دا بریلیان به دو سیفیانو کې داخل دي. دا پیر سیف الرحمن دا بریلیانو مسلمه اشخاص خپل اکابرو کې شامل کړي ده. هغه سیفیان ټوله د اسلام نه خارج او ګمراه او نطفه حرام وایي. تاسو چې خپل اسلام نه خارج او د حرام نطفه سرکاني شاګردان یو تاسو دا شرم نه درځي چې تاسو به نورو باندې د ختم نبوت انکار الزام لګو. که تاسو دا خفه کېږئ چې موږ ستاسو ته ردې بدې وایي، دا ردې بدې نه دي. زه ناقل یم، زه صرف د ستا د مسلک یو غټ ګروپ فیصله نقل کوم. او که دا بیا هم ردې بدې وي نو ته چې ما کابر ته د ختم نبوت منکر معاذ الله یا دنه غټه رده بده به څه وي وا خبره. بل د الزام ولګولو به مولانا قاسم نانوتوي صاحب رحمه الله معاذ الله د ختم نبوت انکار. ګوره الفضل ما شهدت به الاعداء ته څومره دروغجن ده. د ما سره کتاب تحذیر الناس میری نظر میں د دو ډېر غټ عالم پیر محمد کرم شاه ازهري چې ضیاء القرآن تفسیر ده بیرا کې ډېره غټه مدرسه ده او ضیاء القرآن پبلیکیشن په نوم باندې ډېر غټ کاروبار د کتابونو. هغه کتاب هغه کې صفحه نمبر 58 اور 53 هغه کې لیکي کہ مندرجہ ذیل اقتباسات پڑھنے کے بعد یہ کہنا درست نہیں سمجھتا کہ مولانا نانوتوی عقیدہ ختم نبوت کے منکر تھے، کیونکہ یہ اقتباسات بطور عبارت النص اور اشارت النص اس امر پر بلا شبہ دلالت کرتے ہیں کہ مولانا نانوتوی ختم نبوت زمانی کو ضروریات دین سے یقین کرتے تھے اور اس کے دلائل کو قطعی اور متواتر سمجھتے تھے. انہوں نے اس بات کو صراحت سے ذکر کیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کا منکر ہے وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہے. یعنی ما چې د مولانا نانوتوي رحمه الله دغه د کتاب اقتباسونه پڑھا کوم زه به دې نتیجې باندې ورسېدلم. د مولانا نانوتوي رحمه الله د عقیدې ختم نبوت قائل ده، هغه په ضرورت دین کې شماروي او هغه دغه فتوا ورکړې ده چې څوک د ختم نبوت منکر وي هغه کافر او د اسلام نه خارج ده. د ستا دومره غټ عالم دا یې چې مولانا نانوتوي رحمه الله د ختم نبوت منکر نه ول وطن راپورته شول. نن یې د مولانا نانوتوي رحمه الله معاذ الله څومره د ختم نبوت منکر ده. نو زه تاله دروغجن وایم که دغه عالم ته دروغجن وایم. بله حواله ما سره دا د ډېر غټ عالم ده اگر تو د رازی زما او رازی دورا او غزالی زما یی هغه د کتاب عام سید کاظمی هغه کتاب د ما سره د مقالات کاظمی دا حصہ 2 بزم سید نشائع شوی دا د صفحه نمبر 351 دا. بدے کی لکھی کہ ہمیں نانوتوی صاحب سے یہ شکوہ نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاخر زمانی تسلیم نہیں کی، یا یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعیان نبوت کی تکذیب و تکفیر نہیں کی. ان مجھے نانوتوی صاحب دا گلا نہ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت زمانی نہ منی بالکل منی انتک کرنگی مجھے مولانا نانوتوی صاحب رحمه دغه گیلا نه ده چې هغه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه بعد مدعیان نبوت ته کاذب و کافر نه. بالکل مولانا نانوتوی دا مدعیان نبوت ته کاذب وایي او کافر وایي. نو ستا دغه دومره غټ عالمان دا فیصله او دا نتیجه روباسي چې مولانا نانوتوی رحمه الله به تاج الناس کې نه د ختم نبوت انکار کرے او نه جدید مدعیان نبوت ګړي.
وتن نه پورته شنه به معنا نو کې ما دغه الزام لګي لفظ لغونه کې حیا پکار دا رجوع کې د خوف پکار دا اول خبره بل د تمره دروغ ویلو الیاذ بالله چې مولانا نوتی صاحب علیه مولا بتاج الناس کې لیکلي دي چې خاتم النبیین آخری معنا غړنه د عوام نظریه ده لعنت الله الکاذبین. التا مولانا نوتی صاحب رحمه الله د ختم نبوت زمانی اقرار کړي چې خاتم النبیین دغه معنا ده چې په زمانه په اعتبار سره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم آخری نبی ده، خو عوام صرف دومره مني دا معنا هم درسته دانا چې دا معنا د عوامي معنا ده او دا صرف نبی نانوتوی رحمه الله افضل نبی منی معاذ الله. الته مولانا تدایي چې عوام په نس خود خاتم النبیین معنا دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په آخره کې راغلی ده، دا معنا بالکل درسته دا زمانه خو په خواص په نظر کې دې سره یو بله معنا هم ده چې هغه ختم نبوت زماني ته لازم ده او هغه خاتم ذاتي ده. بیا دې یو تفصیل ده هغه ته یاد نه راغلی دا مولا ځکه دا خبره نه بیا بلا کته دا چې خاتم النبیین معنا صرف او صرف آخری معنا دا د عوام نظریه دا او دا دلانه نوتی د عوام نظریه دا کفر گمراهی دا رواخله د حکیم ترمذی رحمه الله د نواد رسول والا ختم الاولیاء کتاب اب ختم الاولیاء کی لیکل چې خاتم النبیین معنا صرف دا کونه چې زمانه په اعتبار سره اخره دا د بیوقوف معنا او دې کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فضیلت نشته ده تاکي مشهد د ختم الاولیاء باندې کوپر پتوا ولګي. دو ماده چې نانوتوی رحمه مولا ویل چې بل فرض با زمانه نبی سو پیدا شنه به ختم نبوت باندې صفت نه پری وزینو زت تعالی یا تمالا ویا د مرزا قادیانی دی حضور علیه السلام بعد پیدا دا کله پیدا او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې صفات راغی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه غنو شه دروغجن خلق د نبوت دعوی کړی دي نو ستر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت باندې صفات را باندې قصاص لنډه خبره داغه استا کافر دا معنی چې ما نه نو چې موږ ختم نبوت انکار نه کړ او زه اذن تعالی دا ختم نبوت منکر کړم او چې دینه باندې نه نو چې موږ معنا هم درته دا د ما سره کتاب دی ډېر غټ عالم دا مولانا اشرف سیالوی هغه کتاب د تحقیقات جامع غوثیہ مهریہ مول الاسلام نے شائع شوی دا هغه په صفحه نمبر 395 کی لکھی کہ بعض حضرات یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ لمکتوب خاتم النبیین و آدم لمنجدل فی طینته. اس کے بارے میں گزارش ہے کہ اس حدیث سے استدلال درست نہیں کیونکہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت ملی تو آپ خاتم النبیین کیوں کرو سکتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے سرکار علیہ السلام ختم نبوت سے متصف تھے تو پھر بعد میں 1,24,000 انبیاء کیسے مبعوث ہوئے؟ اس طرح تو پھر نانوتوی کا کلام ٹھیک ہو جائے گا کہ اگر بعد از زمان نبی کوئی اور بھی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. صفحہ نمبر 393-394. دائی چې ګوره کړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بالفعل اول النبیین والعالم ارواح کے خاتم النبیین ومنو چې کومه نانوتوی عبارت ته چې کوم د مولا پیش کړه به درست دا به ټیک شي. نو مطلب دا دا کوم دا روایت پیش کو دا نظریہ پیش کو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تون اوله نبی دا او تون عالم ارواح کے خاتم النبیین شوی ولنو د نانوتوی رحمه الله عبارت به او د برلیانو په نظر کې د ختم نبوت انکار نو رواخه د ما سره کتاب د عبدالمجید سیدی د ډور مسلک ډېر غټ عالم او ډېر غټ مناظر د کتاب تنبیحات په جواب تحقیقات انتقال تحقیقات په جواب لیکل شوی دغه د یو باب قائم کړی باب د صفحه نمبر 184 پر تصریحات اکابر اہل سنت و علماء اسلام صفحه نمبر 184 پدې صفحه نمبر 184 کې د عنوان قائم کړی چې علامہ صبحی رحمه الله اندکرنگ علامہ ابن عابدین ابن حجر مکی اسماعیل حقی ابو العباس تجانی عبدالقادر جزائری علامہ حیثمی محدث ابن ابی شیبہ علامہ جلونی علامہ عجوبی محدث ابو نعیم امام بحیقی علامہ بغوی اندکرنگ ملل قاری علامہ خفاجی اندکرنگ دے آمز خان والد مولانا نکیلی خان فد آمز خان وہ در صفحہ نمبر 193 اور نہ کرن کے امام غزالی رحمہ اللہ ابن عربی رحمہ اللہ سیوطی رحمہ اللہ شعرانی رحمہ اللہ ابن عابدین عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ ادھا دومرا گنو خلقو نمونہ ورکلی شیخ عبدالک محدث دیلوی رحمہ اللہ میر سے شریف جرجانی رحمہ اللہ نور بخش توکلی اور شاہ اللہ محدث دیلوی پیر
गोलड़वी, अंदा करेंगे सदरुशैया और मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा खान, ख्वाजा दोस्त कंदाहारी, हकीम उम्मत मुफ्ती अहमद गुजराती बरेलवी सफ़र नंबर 205, मोती आज़म बरेलवी सरदार अहमद अंदा करेंगे दिगड़ो खल को हवाले वर्कर अब्दुल हकीम शरफ कादरी, पीर करम मोहम्मद शाह अजहरी, अहमद सईद काज़मी चिदा टूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बिलफेल अव्वलुन नबिय्यीन है वो बिलफेल व आलम अरवा के खातमुन नबिय्यीन है न ओ से दूध अशरफ सयाली व फतह बांधे तो कर न वशु अवन खुदा टूल माजरा टूल उलमा जे मुसल्लमा बुजुर्गान शामिल दी और दे परजान बुजुर्गान शामिल दी टूल खत्म नबूत मुनकिर दी ज़का अशरफ सयाली व तहकीकात की खबर देते हैं कि तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफेल अव्वल नबी ने टूल अव्वल नबी मन आदे खत्म नबूत मुनकिर दा तो दगा अकाबिर परजान की किताब में साबित है तो टूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफेल अव्वल नबी दो पते बारे दा टूल माजला दे खत्म नबूत मुनकिर वे में दो तहकीकात के अशरफ सयाली की तहकीकात की निकली ची नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूल नाम के अव्वल नबी मानी नो ब्या मौलाना नोती रहमतुल्लाह इबारत दुरुस्त नो दगा मा तुमरा उलमा हवाले पेश किया टूल बिलफेल अव्वलुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय नो दो नज़किर द मौलाना नोती रहमतुल्लाह इबारत दुरुस्त के नास्ता नो दे दो दे कोर न खबर साबित अशफला के माना नोती रहमतुल्लाह न दे खत्म नबूत इनकार करे न दे खत्म नबूत मुनकिर दा न जदीद मुद्दयान नबूत इम्कान गणी कोई दूध किताब न साबित फल खत्म नबूत मुनकिर दूधी कोई दूध मसलक न साबित फल मुर्तदीन दा निजामुद्दीन सरकारी मा दा खास्ता के बराए करम बजाय हुजूर नूर मान इतराज कौन बखल गरेबान के सरे गोरी और मजीद तफसील दे पारा मा वजल्द नुमानी किताब दा दिफाए अहले सुन्नत वल जमात शायद शबद मकतब खत्म नबूत के सफानी बाजार के खबर ना वो आगे की माँ पहला जिले 994 सफात मन द्वेम जिले 840 सफात माने तो टूल इबारतुन माल तफसीली जवाब पर करेदा आगा किताब लतासो रुजू का मजीद तफसील तसो पकार दे मा अलैना इल्ला अल बलागुल